2 3 ورځې هغه راسره وو هغه سره وو هغوی له موږ نه سره وړو موږ به خالي کړې سامان همسې خالي کړې چې دې کې واچوم ورته موږ نمبر لیکلی وای نه دا د موټر نمبر د کارت نمبر به یې تاسې یو شی هغه اوس لږ راسي د موږ نمبر څوک نه لیکي دلته د موبایل والا راغی عکس یې واخیست وای دا ما میسج کړو زه دلته خانجي موږ ته د امبولانس هم ضرورت پکار ده دلته بېګا موږ سره مریض وو په کوریدور درد وو دلته افغانستان ترقۍ طرف ته روان دی هلته چین هم راغو هلته کې چې کوم معدنیات راوځي افغانستان چې کوم معیشت په مخ کې روان دی او د دنیا افغانستان طرف ته سترګې دي نو دا روزګار والا خلق دی او دا مټور شملور او محنتکش صحتمند تنومند دا ځوانان دي دی به خپل وطن هم آبادوي او دغسې حالاتو ته دی چمتو وي او دې ته تیار وي دې مزدورو ته دا هر ځای کې دی پاکستان کې هم دی دقسې مزدوریانې کړي دي ګرانو کتونکو دا ازاخیل مهاجرین چې کوم رجسټریشن سنټر دی هلته ولاړو دا هغه افغانیان وروڼه یې چې دلته تقریبا 500 کالو نه میشته 50 کاله دي د دې ملک کې خپل وخت تیر کړی دی دلته دا پاکستان کې دی مزدوري کړې ده دلته خټې کړي دي دلته زمینداریانې کړي دي دلته ډېر په سخته خپل روزګارونه کړي دي او پاکستان آبادۍ کې د پاکستان معیشت کې د پاکستان ترقۍ کې د پاکستان دفاع کې د خپل کردار هم ادا کړی دی وخت سره سره حالات بدلیږي خپل وطن آزاد شو او هر سړی خپل وطن ته خوشحالېږي دا مرګري داسې نه ده چې خپل وطن ته پتلو باندې خفه دي مونږ دلته وګرځېدو نو خپل وطن هر چا ته کشمیر دی د خپل وطن ته پتلو باندې خوشحال دي خو د دې مطالبه ده چې څومره زر کېدی شي دا رجسټریشن چې کم د دې روان دی دې کې کومه سستروي ده هغه سستروي دې ختمه شي ورسره چې کم مختلفو علاقو نه مسلسل کم فلو ده کم بهاو دی د ګاډو او دا راځي نو هغه د په طریقه کې او هغې کې د حکمت عملی ترو دي هغه جوړ کړي او د حکومت دواړو حکومتونو د فیصلې مطابق هغې کې د داسې طریقې سره او داسې حکمت عملی باندې د دې د سیستم رواني چې هغه په سنټرو باندې هم بوج نه جوړېږي هغه خلقو له هم بوج نه جوړېږي او هغه په روډونو باندې هم بوج نه جوړېږي ځکه چې دلته ډېر بد صورتحال دی دې ټایم کې یو طرف ته که دی خپل وطن ته افغانستان دې ټایم کې زه به ووایم جي افغانستان ترقۍ طرف ته روان دی هلته چین هم راغو هلته کې چې کوم معدنیات راوځي افغانستان چې کوم معیشت په مخ کې روان دی او د دنیا افغانستان طرف ته سترګې دي نو دا روزګار والا خلق دی او دا مټور شملور او محنتکش صحتمند تنومند دا ځوانان دي دی به خپل وطن هم آبادوي او دغسې حالاتو ته دی چمتو وي او دې ته تیار وي دې مزدورو ته دا هر ځای کې دی پاکستان کې هم دی دقسې مزدوریانې کړي دي او د دې دلته پاکستان کې هم صورتحال هغه شپږ میاشتې دلته تېرې او شپږ میاشتې مرې کې تېرې شپږ میاشتې ابټاباد کې تېرې د دې ټول ژوند دغسې تېر شوی دی پتلو باندې نه دي ستومانه ترقی پذیر افغانستان طرف ته دی روان دي او هلته کې چې کوم صورتحال را روان دی نو مطالبه دا ده چې دا سیستم موږ دپاره صحیح شي او چې زر تر زره زموږ رجسټریشن وشي امبولانس هم ضرورت پکار بېګا موږ سره مریض وو امبولانس نو ګاډي کې لاړم ما نه 100 روپۍ واخیستلې دا ملګری جی زه دلته خانجي موږ ته د امبولانس هم ضرورت پکار ده دلته بېګا موږ سره مریض وو په کوریدور درد وو دلته ټیکسي کې سپور کې 2 قدمه جو ما نه 100 روپۍ واخیستل هلته په هسپتال کې 1500 هسپتال کې نه واخیستلې 1500 روپۍ به ما نه واخیستلې او یو ټیکې واستنه ولکه 1500 روپۍ پاکستان حکومت ته ضرورت امبولانس ته موږ ته پکار ګرانو کتونکو دا ما د الخدمت فاونډیشن مخکې ذکر وکړو الخدمت فاونډیشن سره یو مؤثر نظام شته الخدمت فاونډیشن سره یو مؤثر نظام دی د هسپتالونو ډسپنسریز او موبایل ډسپنسریز نو هغې ته به موږ بیا ریکویسټ کوو چې دا څومره مهاجرینو چې کوم سنټرې دي نو هغې ته او خاص کر ازاخیلو ته دلته خو بالکل څه نشته کتونکو مونږ تاسو ته د بار صورتحال مو ښولو دې ټایم کې مونږ د ازاخیل چې کوم سنټر دی
او کوم ځای دا افغان مهاجرین دا کډوال را جمع کیږي نو د هغې دپاره د ضلعي انتظامیه او UNHCR د طرف نه هم UNHCR هغه طرف ته کیمپ دی او دلته کې ضلعي انتظامیه هغه موجود د DSP اسماعیل شاه صاحب سکیورټي حوالې سره دلته موجود دی او خپل چې کومه نفري ده هغه هغوی سره ده ADC ریلیف عمر ریاض صاحب او اسسټنټ کمشنر تنویر خټک صاحب هغوی دلته موجود دي دا د فوډ چې کوم ګدام دی نو یو ډېر لوی ګدام هغه خالی کو د بجلی او د اوبو او د هر څه انتظامات د میټرسو د انتظامات ورته کوي نو ښکاري داسې چې د کم را روانې ورځې دي او د یخنۍ او د باران او د دې نه بچاو دپاره حکومت ضلعي انتظامیې خپل پوره یو اپریشن شروع کړی دی او انتظام یې مکمل کړي دي